مدینه منوره کې د اسلام ابتدا څنګه وشوه؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا منظر ولید چې قریش د عداوت او د دشمنۍ نه رسته کیږي او په هیڅ شان زما مخالفت نه پرېږدي، نو سوچ وکړه چې د حج په موسم کې د اطراف او اکناف د عالم نه کم خلق راځي، د هغوی ځایونو ته به ورځم او هغوی ته به د توحید دعوت ورکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله د حج په موسم کې د خلکو د استوګنې ځایونو ته ورته، هغوی ته به د اسلام او د توحید دعوت ورکاو. ورپسې به د ده تره ابولهب د کم نوم چې عبدالعزا ابن عبدالمطلب و، د به ټول کارونه پرېښودل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به روانو او خلکو ته به ویلې چې ګورئ دا زما وراره دی، د پلار نیکه دین یې پرېښی، زمونږ ډېر توهین او بې عزتي کړې ده، د ده خبره چېرته ونه منئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو قبایلو په مختلفو قومونو اسلام پیش کو او د اسلام د نصرت او حمایت دعوت ورکو. د حج په دې موسم کې د مدینه منورې خلق هم وو کومو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکړو. مدینه منوره کې زیاته آبادی د اوس او د خزرج وه. اوس او خزرج مشرک او بت پرستو، د دې سره یهودیان هم اوسېدل چې اهل کتاب او اهل علم او اقلیت لږو. د یهودیانو به چې د اوس او د خزرج سره کله جګړه راغله، نو یهودیانو به د اوس او خزرج ته ویلې چې قریبه ده چې نبی آخر الزمان مبعوث شي، موږ به د هغه سره شو او تاسو به داسې ووژنو، داسې به م هلاک کو لکه قوم عاد او قوم ارم چې څنګه هلاک شوي. د حج په موسم کې د خزرج قبیلې څخه خلکو مکې مکرمې ته راغلي وو. دا د نبوت 11 کال و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته تشریف راوړو او د اسلام دعوت یې ورکو، قرآن کریم یې ورته تلاوت کو. د خلکو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو، نو د یهودیانو هغه زړه خبره ور یاده شوه چې نبی آخر الزمان به مبعوث کیږي او موږ به ملګري کیږو. نو دوی یو بل ته وویل چې دا خو حقه پیغمبر راته ښکاري او راځئ چې د ده ملګرتیا وکړو، هسې نه چې یهودیان په دې خیر کې موږ نه مخکې نه شي. مجلس کې چې کم کسان ناسو، ټولو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو او دای ورته ویلې چې زمونږ په مدینه منوره کې اکثره جګړې د یهودیانو سره راځي، که ته اجازت کې هغوی له به مونږ د اسلام دعوت ورکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغوی ته هم د اسلام دعوت ورکوي. د خزرج قبیلې په دې خوش نصیبه کسانو کې چې د اسلام دعوت قبول کو او د دې په وجه په مدینه منوره کې د اسلام د مقدس او پاکیزه دین رڼا خوره شوه. هغه 6 کسانو، په هغې کې اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ، عوف ابن الحارث رضی الله تعالی عنہ، رافع ابن مالک ابن عجلان رضی الله عنہ، قطبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ ابن رباب رضی اللہ عنہ پسان بزرگ شخصیات شامل ہو.
او بعضو د سیرت علماء د جابر په ځای عباده ابن صامت نوم ذکر کړی دی. دا شپږ حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جدا شول، مدینه منورې ته ورسېدل. بس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکرې مدینه منورې کې شروع شوې. یو مجلس بم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د واقعاتو نه خالی نه و. کور کور ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورسید. د نبوت 12 کال او د دې پسې چې کم کالو د انصارو په دې شپږو کسانو کې 15 کسانو او 9 کسان نورو، ټول 12 کسانو دا دویم ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مکه مکرمه کې مخامخ شو. دا دویم ځل ملاقات. په دې 15 کې اسد ابن زراره، عوف ابن الحارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہم وو. دے کال کے جابر ابن عبداللہ ابن رباب حاضر نو، وہ ورسر نور شخصیتو نو، معاذ ابن الحارث، زکوان ابن عبد قیس، عبادہ ابن سامت، یزید ابن ثعلبہ، عباس ابن عبادہ ابن نزلہ، ابو الحیثم مالک ابن تیحان، عویم ابن ساعدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. دا 12 حضرات د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره مخامخ شو. دی وخت کې دوی مینا کې د عقبې سره قریب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک لاس دی بیعت وکړو. په کومو خبرو بیعت وکړو چې د الله سره به څوک شریک نه جوړو، غلا به نه کوو، زنا به نه کوو، بچی به نه قتلو، بچا به بهتان نه لګو، تهمت به نه لګو. دا د انصارو اولنې بیعتو، دې ته بیعت عقبه اولا وی. کله چې د خلکو بیعت وکړو مدینه منورې ته واپس شول، رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ام مکتوم او مصعب ابن عمر د تعلیم قرآن او د اسلامی احکامو د تعلیم د پاره ولېږل د دوی سره چې دی به درته د قرآن درس زده کوي. مصعب ابن عمر به خلکو ته د اسلام دعوت ورکاو او د مدینه منورې مسلمانانو ته به منځ کاو. د مدینه منورې امام مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ. ډېر خلک را جمع شو، د مصعب ابن عمر په لاس به ایمان راوړو. د دې پسې کال یعنی د بیعت د نبوت 14 کال مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو د یو عظیمې ډلې سره د حج په نیت باندې د مدینه منورې نه مکې طرف ته روان شو. د مسلمانانو نه علاوه د اوس او خزرج مشرکان هم په دې ډله کې وو چې لا مسلمانان شوي نه وو. د مسلمانانو تعداد 15 تنانو، 3 سړي و او 2 پکې ښځې وي. دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو او بیا یې بیعت وکړو. دې ته بیعت عقبه الثانیه وایي، بیعت العقبة الثانیه. په هغې 15 کسانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 12 کسان نقبا مقرر کړل، نقبا مشران. او دوی ته دا ویلي چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل باندې 12 سرداران مقرر کړي وو، نقبا. او ما ته هم جبریل علیه السلام اشاره کوي چې ته هم 12 نقبا مشران په دوی مقرر کا. په دې 12 نقباو کې اول مصر اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ، دویم عبدالله ابن رواحه رضی الله عنہ، دریم سعد ابن ربیع رضی الله عنہ، څلورم رافع ابن مالک رضی الله عنہ، پنځم
د جابر ابن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پلار حضرت عبدالله، شپږم برا ابن معرور رضی الله عنه، اوم سعد ابن عباده رضی الله عنه، اتم منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، نهم عباده ابن صامت رضی الله عنه، لسم اسید ابن حزیر رضی الله عنه، یولسم سعد ابن خیسمه رضی الله عنه، دولسم رفاعه ابن عبد المنذر رضی الله تعالی عنه. دا دولس د مدینه منورې مشران مقرر شو. او بعض اهل علمو د رفاعه په ځای ابوالهیثم مالک ابن تیهان رضی الله تعالی عنہ نوم ذکر کړی دی. زهری وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصارو ته ویلي چې په تاسو کې 12 نقبا مونږ مقرر کړل. زړه تم دا خبره را نشي چې زی ولی مقرر نکړم او بل وی دی ولی مقرر کړ. زه مامور یم، ما ته د خدای د طرف نه امر کیږي، دا ما ته ښودل شوي دي، زما پکې څه اختیار نشته. همدارنګې جبریل علیه السلام تاسو سره ناست دی، ما ته اشارې کوي چې دا نقیب مقرر کا، دا نقیب یعنی سردار مقرر کا. دا د جبریل علیه السلام په اشارې زه دا مقرروم، زه عبد مامور یم. کله چې دی دا بیعت وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړه چې دلته به تر کومې پورې پتا دا تکلیفونه یو موږ به هلته په آرام سره ژوند کوو، مدینه منورې ته راشه، موږ به ستا هر قسمه خدمت کوو او د اسلام دعوت به چلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره لیټ کړه چې سبا شپې ته به ګورو. سبا شپې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او د ده سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دی وخت کې لا اسلام نه دی راوړی، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نصرت او حمایت کې د ټولو نه مخکې دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ انصارو ته ویلې د مدینه او د یثرب والاو، تاسو ته پته ده چې محمد صلی الله علیه وسلم قوم کې د ډیر عزت او وقت والا شخصیت دی، او منګه ټول اگر چې د په دین نه یو خود د مددګاران یو حمایت کوو او تر مرګه پورې به په دې قایم یو. که تاسو د حمایت کولی شئ چې تر مرګه پورې د سره ولاړ یو دشمن ته به نه حواله کوئ نو ټیک ده، او که نه اوس صفا صفا ووایئ. انصار ورته ویلې چې مونږ څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو، اقشان عهد ورسره کوو. نو انصار ټولو په یو आवाज ویلې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې حمایت او مدد کوو لکه د خپلو بیبیانو او د بچو حمایت او مدد چې څنګه کوي، تر مرګه پورې په هغوی ولاړي، اول ځان قرباني کوي بیا هغوی سختې له ورکوي. دقه شان به موږ هم کوو، خو چې داسې موږ وکړو موږ له به څه میلاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دی په بدلې کې به تاسو ته الله آخرت کې جنت درکړي. انصار ویلې بس موږ په دې خبره تاسو سره کلک ولاړ یو، بیعت کوو او د دې نه شاته کیږو. بعضو پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، بعضې وایي چې نه ابوالهیثم ابن تیهان عرض وکړی د خدای پیغمبره زه یو عرض کوم. اسې نه چې الله تعالی فتح او نصرت نصیب کی بیا ته مکې مکرمې ته را واپس شي او موږ مدینه منوره کې ځان له پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو مسکی شو او وی فرمایل هر کله به داسې نه کیږي، ستاسو ځان زما ځان دی، ستاسو روح زما روح دی، تاسو زما نه یئ او زه ستاسو نه یم. تاسو چې چا سره جنګ یې هغې سره زما جنګ دی، او ستاسو چې چا سره صلح یې هغې سره زما صلح ده. او زه به داسې هېڅکله نه کوم چې مدینه منوره پرېږدم او مکې مکرمې ته راشم.
انصارو چې دا خبره واورېده نو ډېر خوشحاله شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاسونه ور اوږده کړل او ټولو ورسره بیعت وکړو. بیا د هجرت سلسله